خالد بن ولید ته الله تعالی د سیف الله لقب ورکړی. دا هغه شخصیت دی په مدینه منوره کې صحابه کرامو مشوره سره کوله چې آیا د زرو کفارو په مقابله کې باید څومره مسلمانان ورووځي. بعضی صحابه کرام فرمایي چې اویا کسه مسلمانان باید د زرو کفارو مقابله کولی شي، او بعضی صحابه کرام بیا فرمایي چې د زرو کافرانو د مقابله د پاره لس مسلمانان کافی دي. لیکن خالد بن ولید په دې مجلس کې ناست دی. خالد بن ولید فرمایي چې د زرو کفارو د پاره یو مسلمان کافی دی. په دې وخت کې یو کس غږ باندې کوي چې ای خالد بن ولید دا خبره بدیله تکبر څخه کړی وي. خالد بن ولید په جواب کې ورته وایي چې زما دی په الله باندې قسم وي چې دا خبره مې د تکبر په خاطر باندې نه ده کړې، بلکې دا مې عقیده ده چې یو مسلمان د زرو کفارو مقابله کولی شي. ځکه دی فرمایي چې یو مسلمان دا د باز مثال لري او کافران ټول د کفترې مثال لري. هغه کبوتره چې هغه په قفس کې بندوي، نو یو باز د زرو کفترو مقابله کولی شي. او دا مې عقیده ده چې یو مسلمان د ژوندي مثال لري او زر کفار دا د مړو مثال لري. د زرو مړو د پاره یو ژوندی انسان کافی ده. الله تعالی دومره جرأت ورکړی چې د ده په باره کې راځي چې الله تعالی ودته د سیف الله لقب ورکو، او دا لقب یې په کوم وخت کې ورکړی ده؟ یو وخت له مدینې منورې څخه په ډېره فاصله کې د دې له کفارو سره جنگ دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کشف وسو. د جنگ په شروع کې بیرغ لزید رضی الله عنه سره دی چې کله هغه په شهادت ورسېدی، له هغه ورسته هغه بیرغ جعفر رضی الله عنه را پورته کو. بیا هغه دا بیرغ فلاس کې نیولی دی تر څو چې شهید کیږي. د حضرت جعفر رضی الله عنه تر شهادت ورسته حضرت عبدالله رضی الله عنه را پورته کو دا بیرغ. د هغه تر شهادت ورسته خالد بن ولید دا بیرغ را پورته کو تر هغه وخت پورې چې و دا ټولو مسلمانانو ته لدی کفارو څخه نجات ورکو، هغه جنگ یې وګټی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله د دې کشف وسو، صحابه کرام سره راټول کو او هغو ته دا د جنگ حالات بیان کو. نو کله چې خالد بن ولید لدی جنگ څخه مدینه منورې ته راقریب سو، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دو استقبال ته وروتی چې کله یې له ده سره ملاقات وکړو. تر ملاقات وروسته یې فورا ورته وویل چې تا ته الله تعالی د سیف الله لقب درکړی دی. نو د صحابه کرامو چې دومره قوي ایمانونه وو، هغه په دې خاطر باندې چې دی د الله تعالی په کلام په قرآن کریم باندې عمل کوي. دی خپل زندگی د قرآن کریم تر احکامو را لاندې تیروله، د قرآن کریم تر قانون لاندې زندگی تیروله. نو الله تعالی دومره قوي ایمان ورکړی و چې د زرو کفارو په مقابل کې د ده مشوره دا ده چې د هغو دپاره یو مسلمان کافي دی.